أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. نحن درس إن شاء الله العزيز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 27 28 29 30 31 پنځه آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. ماقبل سره ربط او مناسبت نو ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې مخکې تیر شولو بني اسرائیل چې نو هغوی وی مونږ د الله رب العزت چې دی نو هغه احبا ابنا او احبا یو مونږ د الله پاک علیه بالله چې دی نو هغه زامن د الله پاک چې دی نو هغه محبوبین او دوستان یو نو دغه چې دی نو هغه محبت او تعلق دا به مونږ له نجات راکړي او مونږ به الله پاک چې دی نو هغه جهنم سزا به نه راکړي او که راکوي هم په شمار چې نو هغه یو څو ورځې وي. نو اوس دې آیت کې نبي علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله وایي چې بني اسرائیل ته خاص طور باندې او ټول چې نو هغه امت ته دا خبره واوروه چې خرابداري رشته داري نسب نسبت دا چاله فایده نه ورکوي تر څو پورې چې د انسان خپل اعمال صالحه نه وي. نو په هغې باندې الله رب العزت چې دی نو هغوی د آدم علیه الصلاة والسلام د دوو بچو قصه ورته واوروه د حابل او د قابل چې د ټولو نه نږدې رشته چې دی نو هغې وه خو چې کله د الله د پیغمبر خبره ونه منله د الله حکم چې نو هغې ونه منلو الله جل جلاله چې دی نو هغه سره کم انجام وکړلو. نو اوس دلته چې نو هغه د قابل او د حامل چې دی نو هغه قصه ذکر کېږي داسې دی کې چې نو هغه ډېر شي قول خو د ټول نه راجع قول چې هغه تمام مفسرینو چې نو هغه ذکر کړی د شأن نزول هغې دا واقع چې دی نو هغې ذکر کړې ده وایي چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام چې کله الله رب العزت چې نو هغه د جنت نه راکوز کو اسمانونو نه دنیا ته رالو نو بیا د هغې نه وروسته دنیا د ابادۍ دپاره ځکه الله ویلو انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې خپل نایب چې دی نو هغه پیدا کوم. نو د دغې دپاره الله رب العزت چې نو آدم علیه الصلاة والسلام ته دنیا ته راولېږلو نو دنیا کې بیا توالد او تناسل چې دی نو هغه قصه شروع شوله دنیا د آبادۍ چې دی نو هغه قصه شروع شوله. صغیرة تفسیر خازن کې چې نو هغې لیکلی دي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول یې نقل کړی دی چې د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د کور والا د هغوی چې دی نو هغه 20 پیرې حمل چې دی نو هغه ټهراو شولو. هر حمل سره چې دی نو هغه به 2 بچي کېدلو یو هلک او یو جنۍ چونکې قرآن کې الله رب العزت دا ذکر کړی دی چې هلک او جنۍ چې یو دا چې دی نو هغه خور رور یې دا یو مور و پلار نه وشي نو د دې په آپس کې نکاح چې دی نو هغه نه کېږي. خو په هغه وخت کې الله رب العزت دنیا دا نظام چې دی نو هغه یې چلولو دنیا چې دی نو هغه د آبادۍ قصه شروع کېدله نو په هغې کې چې نو هغه د حرمت طریقې کار دا قرار کړلو چې کم خور رور به چې دی نو هغه په یو ځای کې وشولو د کم بطن کې یعنی کم پیره باندې به چې 2 خور رور یو ځای وشو دو به خپل حقیقي خور رور تصور کېدل د دوی به په آپس کې نکاح کول چې دی نو هغه ناجایز ولو. دویم به چې په بل ځل باندې چې دی نو هغه کم خور رور وشولو نو دغه خور رور به د دوی په صورت کې چې نو هغه د نکاح په ترتیب کې به دغه به اجنبي تصور کېدل د دوی به سره نکاح کول چې دی نو هغه به جایز ولو. نو دغه شانتي
وړاندې چې کوم حمل د هغې نه چې نو هغه وشولو نو یو د قابل وشو او یو د هغه سره چې کومه خور وشوه نو د هغې نه اقلیمه چې دی نو هغه تفاصیلو ذکر کړې ده دغه خورې وشوله اقلیمه. اوس دا جنۍ چې دی نو هغه ډېره زیاته ښکلې او حسینه وه. د قابل سره چې دی نو هغه وشولو بلکې تفسیر خازن کې ورسره دام نه کړی دی چې دا دنیا ته چې نو د آدم علیه السلام د راتللو نه 100 کاله وروسته چې دی نو وړاندې دا بچي شوي ولو. بیا چې کله دغه وشولو بیا د هغې نه وروستو دویم حمل شولو. د دویم حمل نه چې دی نو هغه بیا 2 بچي وشولو. هلک چې دی نو هغه حامل ولو او جنۍ چې دی نو هغه لبوده. بعضې حضرت خازن کې چې نو هغه لبوده نوم ذکر کړی او تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغه یلوا چې دی نو هغه ذکر کړی. بهرحال دغه لبوده وشوله. نو اوس چې کله دغه وشوله د هغه د رنګه چې دی نو هغه سیرت صورت په حسن باندې د هغې په شانتې اقلیمه په شانتې ښکلې نه وه. دوی دواړه چې کله چې دی نو هغه بلوغ ته ورسېدل نو آدم علیه السلام د دوی د نکاح چې دی نو هغه ترتیب شروع کړو چې اوس دوی له چې دی نو هغه نکاح کول دي. نو چې کله دغه نکاح یې وله کولو نو آدم علیه السلام فرمیل چې د قابل سره چې کومه اقلیمه شوې ده دا به حابل ته په نکاح ورکولی کېږي او حابل سره چې کومه لبوده شوې ده نو دا به چې نو هغه قابل ته په نکاح ورکولی کېږي. چونکې ما تاسو ته وویل د هغه حابل سره چې کومه شوې وه دا نو هغه حسن جمال د دې دوره نه ولو. نو قابل چې نو هغه په ضد شولو. هغه ویې نه زما سره چې زما په دا کوم چې نو خور شوي ده زه به هم د دې سره نکاح کوم. آدم علیه السلام والا مور ته وی بی بی حوا ته وی چې دا هلک چې نو هغه توپوا که دا ناجایز دی د الله د حکم چې نو هغه خلاف کوي دی. بهرحال دی چې نو هغه دی نه پوهېده کېدو دی چې نو هغې زه په هېڅ صورت باندې دا خبره نه منم. آدم علیه السلام ورته صحیح ده الله رب العزت چې نو هغه تاسو ته یو حکم درکوي. حکم چې نو هغه دا دی چې تاسو دواړه صدقه وکړئ. الله په دربار عالیه کې چې نو هغه خپله قرباني پیش کړي. قربانی چې دی نو هغه دوی پیش کوله. قربانی اصل کې لغت کې ویلی کېږي هر هغه شخص ته چې په هغې باندې انسان د چا قربت د چا نږدېوالی چې دی نو هغه حاصل کړي. اوس تاسو دغه وکئ. حابل چونکې چې نو هغه ګټې چې نو هغه بېځې بې سرولې د یو مضبوط ښکلی ګټ چې دی نو هغه وکتلو چې د الله دپاره کوم نو بیا خو چې ښه شی وکړمه نو دا هغه ګټ قربان کولو. حابل چې دی د قابل چې دی نو هغه ولګېدلو د به ذمېداري کوله. نو په ذمېدارۍ کې چې کومې دانې به داسې کمزورې وغیره پاتې شوې وې نو ده راواخېستې هغه یې قرباني کړلې. په هغه وخت کې چې نو هغه ترتیبي کار ده اسمان نه به اور راتلو. هغه اور به چې دی نو هغه کومه چا صدقه به چې مقبول وه نو هغه به هغه اور وخوړله. اسمان نه سپین اور رالو. د حابل چې دی نو هغه صدقه یې قبول کړه هغه یې وخوړله. د قابل چې دی نو هغه پاتې شوله ځکه هغه صحیح شیز نه و ردي پیش کړو. الله رب العزت د هغه قبول نه کړله. کله چې دغه چې دی نو هغې قبول نه کړله د نور چې دی نو هغه په تیش کې رالو. خپل ورور ته په سرې الفاظو کې ووي چې زه اوس تا قتلوم پرېږدم دې پلار هم ستا په سایډ باندې دی. الله چې دی نو هغه هم ستا صدقه قبوله کړه. زما صدقې چې دی نو هغې قبوله نه کړه زه به اوس دی نو هغه تا مړ کوم. قال لاقتلنک زه به اوس دی نو هغه تا قتلوم. هغه ورته قال انما يتقبل الله من المتقين. اوس به دې که زما چې دی نو هغه کم ګسیاتې دی زما طرفه به کې کم تا ته نقصان شوی دی ما خو څه نه دی ویلی. الله رب العزت چې دی نو هغه د چا صدقه د چا عمل قبلوي. څوک چې د الله پاک نه یېرېږي الله پاک د هغوی عمل قبلوي. ما د الله په رضا باندې کړو چې الله پاک زما قبول کو. تو هم داسې وکړه چې ځان کې تقوا پیدا کا الله به ستا عمل هم قبول کړي. دویمه جمله ورته وویل لئن بسطت الی یدک لتقتلنی که تو ما د قتلولو کوشش کې نو ګوره دویم په هغه کې اطاعت هم ډېر زیات ولو. که تو زما چې دی نو هغه د قتل کوشش کې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک نو زه خو ګورې تا قتلو منه زما دغه اراده چې دی نو هغه نشته. زه چې نو هغه د الله پاک نه یېرېږم. انی اخاف الله زه چې نو اخاف الله رب العالمین زه د الله پاک نه یېرېږم چې هغه د تمام جهانو چې دی نو هغه پالونکی دی. که زه داسې وکړم زما نه به الله ناراضه شي. زه چې نو هغه د دې دپاره الله چې دی نو هغه نه ناراضه کوم. انی اريد ان تبوء باسمي و اسمك زه غواړم چې ته چې نو هغه زما او خپل ګناه چې نو هغه د په سر والې. یعنې ما خو درته ډېر نصیحت وکړو
پلار دته آدم علیه السلام دته هم نصیحت وکړو ته نه کې دقه زه بیا ستا سره هم چې دی نو مقابله نه کوم که ته داسې کې یوه نسل پیرې ما چې دی نو هغه قتل که ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک زه چې دی نو هغه تا پسې خپل لاس چې دی نو هغه نه اوچتم حضرت چې دی نو هغه لیکلی دي چې حدیث مبارکه کې خو راځي صحیح مسلم روایت هم دی نور حدیثو چې نو هغه هم ذکر کړی دي چې حضور علیه الصلوة والسلام ته صحابي عرض وکړو د الله رسوله که چېرته اوس یو سړی راشي او د هغه زما مال عزت چې نو هغه لوټا وهل وغواړي د رانه اخلي نو زه هغه وجلی شم یا چې نه ما پې قتلی نبی علیه الصلوة والسلام او الله پیغمبره که چېرته زه هغه قتل چې نو هغه زما سره په جنګ شي زه د هغه قتل کم نو بیا به څنګه چلی نبی علیه الصلوة والسلام ورته که تا هغه قتل کو په تا باندې هېڅ ګناه نشته هغه مردار شو وی د الله رسوله که چېرته هغه په ما باندې زورور شي او هغه ما قتل کړي نو بیا به څنګه حساب نبی علیه الصلوة والسلام یې که هغه زورور شي او تا قتل کړي فانت شهید ته به چې نو هغه شهید شي ځکه چې نو هغه څوک د خپل مال په حفاظت کې خپل عزت په حفاظت کې د خپل نفس په عزت نو هغه په دفاع کې کم سړی چې نو هغه قتل کړی شولو دا سړی شهید دی نو د دغه جواز ومولو نو حضرات مفسرین لیکلي د بیا ولې وی چې ما انا بباسط زه چې نو هغه نه یم خپل لاس چې نو هغه اوږد کوونکی چې زه تا پسې لاس در واچوم یعنې تا نشم قتلولی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین نو چونکې د دې نه مخکې دنیا کې داسې کار شوی نو چې کله نو شوی نو حابل وی چې داسې خو ماته دا خبره هم دوره زما هم عقل کار کوي چې تا یو سړی قتلی نو ته خپله دفاع کولی شي خو د الله او د الله د پیغمبر د طرفه څه صریح حکم داسې رشته نو زه به په دغه صورت کې په عظیمت باندې چې دی نو هغه عمل وکم زه به صبر چې دی نو هغه وکم احتیاط به وکم زه ستا سره چې دی نو هغه جنګ نه کوم جنګ ته نه یم جوړو د چې نو هغې سره هم د زړه نرم نه شولو فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه الله وی دته چې دی نو دی تیار کړو ښه وخته ښکاره شو دته د نفس قتل اخیه څه یې ورته ښه ښکاره کړو د ضرور قتل فقتله دی ولګېدو خپل هغه رور چې دی نو هغه یې قتل کړو فاصبح من الخاسرین الله وی نو شو چې دی نو هغه تاوانی اوس چې کله دغه رور یې قتل کړلو نو دی بیا چې نو هغه حیران او سرګردان ګرځېدو تفسیر چې نو جلالین کې هغې کو سره دا هم په هغې باشې لیکل نه وی چې دی نو هغه بیا د دغې نه وروستو ده به د خپل رور چې دی نو هغه په شا اخیستی او چې اوس د دې سره څه وکړم دې څنګه چې هغه پټ کم اوس د دې سره څه حساب وکړم او آدم علیه الصلوة والسلام چونکې په هغه وخت کې وی وونه آدم علیه الصلوة والسلام چې نو هغه بیت الله شریف ته راغلی او حج له یا چې نو هغه د عمرې په نیت باندې راغلی او بیت الله شریف چې نو هغه طواف له اوس دی ګرځېدو چې اوس خو د آسماني حکم هم نه راځي ځکه هغه په پیغمبر راځي او پیغمبر دی ونه نور چې نو هغه چېرته مرګ د دغې نه مخکې شوی نو چې زه په هغه طریقې باندې چې نو چېرته مرګ هم شوی چې خلک وایي چې په دې طریقه غسل ورکوي داسې خلک چې نو هغه تجهیز تدفین چې نو هغه کوي دا طریقه ولا نه ورتله الله جل جلاله چې نو هغه یو دوه کارغان راولېږل فبعث الله غرابا یبحث فی الارض د هغې چې نو یو بل سره په غویمه شو یو ولک کې د بل چې نو هغه یې مړ کړلو بیا هغه شروع شو اردو کې وایي قرید نه دوی چې نو هغه په پنجو باندې مخوکه باندې ځمکه چې نو هغه وایي که نه له جوړه یې کړله او بیا ورته د هغې نه وروسته هغه بل کارغه ونیو خپې یې راښکه د هغې ته یې ارتاو کړلو نو چې کله هغې ته ارتاو کړو خوارې پې بیا راواړولې نو دته بیا پته ولګېده لیریوهو کیف یواري سوءة اخي چې دته وښیي چې خلک د خپل چې نو هغه د رور میت د هغه لاس چې نو هغه څنګه پټوي قال یا ویلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب نو د بیا وی چې هی افسوس زه دومره چې نو هغه قمقل یم غوسې زما دومره عقل چې نو هغه وخوړلو چې به دومره لوی اقدام باندې مجبوره کوم رور مې چې نو هغه قتل کو خو اوس د هغه د سمبالښت طریقه چې نو هغه مال نه راځي زه د دې کارغه هم زما چې نو هغه کمزوری عقل او فکر شو فاصبح من النادمین الله وی داغه چې نو هغه شو د پیمان نه اوس دلته یو ورکوټه شانتي سوال واردېږي حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی التوبة الندامه یا الندامة التوبه چې توبه خو دا ده چې سړی چې دی نو په ګناه باندې نادم شي نو دی خو نادم شو نو بیا د توبول نه قبول شي نو حضرات چې نو هغه جواب ورکړی دی په دغه خپل فعل باندې نو نادم شي چې ما د خپل رور قتل وکړو دا ناحقه وینه مې وبهوله په دې دی نو چې نو هغه پریشانه شي دی پریشانه شي په دیو چې ماله چل نه د خښېدو چې نو هغه نه راتلو نو د دې وجې نه حدیث مبارکه کې راځي د امام ترمذي امام مسلم صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه روایت نقل کړی دی هغه وایي چې نو دنیا کې چې څومره هم قتل کېږي په دې کې به کامله حصه چې نو هغه د قابل وي
الله دې موږ دغه نو ساتي الله دې ته صحیح په نصیب کړي. نو الله پاک دغه قصه د دې لپاره ذکر کړه چې یو خو ته حق او سچ پیغمبر او دویمه چې دی نو هغه دې لپاره ذکر کړه چې ګوره صرف نسبت باندې کار نه کېږي، نسبت سره عمل چې دی نو هغه هم پکار دی. اوس د قابل نسبت څومره لوی د آدم علیه السلام وړاندې زوی دی، د وخت د پیغمبر زوی دی، وړاندې انسان چې دی نو هغه زوی دی، خو چې امر غیر صالح او امر حق شانتي نه اسی هم په کار رانلو حق نسبت نو صرف په نسبت کار نه کېږي، په عمل کېږي. الله دې موږ ته د آخرت چې تیاری نصیب کړي. واتلو واورو وتو دوی ته تلاوت کوي علیهم بدوی باندې نبا ابنی حال چې دی نو هغه خبر قصه چې دی نو هغه د دوو زامنو آدم علیه السلام بالحق په حق سره. حضرات مفسرین لیکلي دي نه دې خبر ته هم اشاره ده چې تاریخي روایتو کې به هم حتی علی خان کوشش کوي، بلکې مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې لیکلي چې تاریخي روایت چې بیانې نو په هغې کې به هم د صحیح خبرې استجای نو هغه څه کولو فکر ساتل دا په انسان واجب دی. تاریخي روایتو کې به هم د خپل ځان چې نو هغه منګړت خبرې نه کوي. نو ځکه الله وایي وتلو چې دی نو هغه تلاوت کوه واورو علیهم دوی ته نبأ ابنی حال چې دی نو هغه د دوو زامنو آدم علیه السلام بالحق په رښتیا سره اذ قربا قربانا هر کله چې دې دواړو پیش کړله قرباني فتقبل من احدهما نو قبول شوله د یو د هغوی نه ولم یتقبل او قبول نه شوه من الاخر له بل نه. قال نو هغه وویل لاقتلنک زه به خامخا قتل کم تا لره. قال نو هغه وویلو یعنی حابیل انما یتقبل الله یقینا قبلوي الله پاک من المتقین د تقوا دارونه. لئن بسطت الی کچری تا را اوږد کو را خوردې کو الی ما طرف ته یدک خپل لاس لتقتلنی چې تو ما قتل کې ما انا نزنه بباسطین چې دی نو هغه را اوږدون کې یدي خپل لاس الیک تا طرف ته لاقتلک چې زه تا قتل کم. انی اخاف الله زه یریږم د الله پاک نه رب العالمین چې هغه پالونکی د تمام مخلوقاتو دی. انی بېشکه زه ارید غواړم ان تبوء چې توی چې نو هغه تله بوځې تلوه کې به اسم زما په ګناه و اسمکا او په خپل ګناه سره فتكون پس چې نو هغه شی تو من اصحاب النار د دوزخیانو نه. وذلک جزاء الظالمین او دا و سزا چې نو د ظالمانو. فطوعت له نو پس تیار کړو هغه لره پس خخ کار کړلو هغه ته نفسه هغه نفسه قتل اخیه د خپل رور چې نو هغه قتل. فقتله پس هغه قتل کړلو فاصبح واغه شولو من الخاسرین د نقصان مندون کنا. فبعث الله پس راولېږلو الله پاک غرابا یو کارغه یبحث فی الارض چې هغه کنه لزمکې لره لیوریه چې وښیي درته کیفه چې څنګه یو وارې پټی خلکو سوءت اخیه تابوت درور خپل میت درور خپل. قال هغه ووی یا ویلته های افسوس عاجزتو زه چې هغه عاجزه شولم انا کونه دا چې زه شمه مثل هذا الغراب په شان د دې کارغه. فاواري سوءت اخیه چې زه پټ کړم د خپل روح چې دی نو هغه لاش. فاصبح پس شو هغه من النادمین د خپېمانه نه شرمندونه.